الرحمن الرحيم فيه ظلمات ورعد وبرق فيه بدے باران کی ظلمات تیری ورعد وغړځای وبرق وفرقای یا فيه بدے وریس کی تا توای ان اريد بالسيف کدا ضمیر راجی شي سیف تا او مراد د سیب نه مطر شي مخکې سیف کې دوه احتمال ذکر کړل یو باران دویم وریس نو مراد د سیب نه مطر شي نو بیا د باران کې تیری دي نو کومې تیری پوهیږئ ظلمات جمع راوړې ده او جمع حکم از کم درې قسمه تیری غواړي نو تا ته وایي فظلماته بیا د باران تیری یو ظلمت تکاسفتن د تکاسف تا تیارو تکاسف مانا دا کثیف واله دا غنواله ها بتتابع القطر دا قطری ندی د هر قطری ته ګوره په باران کې ندی او تار ټول کړي دسي ها ساس کې نه ښکاری مکمل تار ښکاری دسي خیالم کړي ځکه هر قطره بل پسې متتابع دا پر لپسې دا پوهیږي نو د دک قطرو د دې تارونو د وجه نه دا فضا کثیفه ګرځېدلې ګڼه ګرځېدلې ها دیم یو ګورواله یو غنواله پیدا کړي دي قطرو مسلسل پوهیږي نو ظلمت تکاسفتن یو د تکاسف تیار د کثیف ګڼ سیستوای ها تاسو دغه کی کتابونو کې وای لحیه کثیفه او خفیفه رنگه ګیره او غنه ګیره وایي بتتابع او قطر د قطرتون جمع ده تمر د تمرتون بشان و ظلمت غمامه بل افس باران کی خپل وریزي دا غي وریزي تیار اصل کې د انور نه دي څه د انور دغه چرته زینه کنهشته ده او صرف پناکی د یو ځای نه بل دیتا پناشي پوهیږي نو دغه فنایی دا چې وریځي د دې وریځ سره پنایی ډیره سیوا شي ها د دې وجه نه د شپې هم سنه سرانای کس په مېم نه حسن سره رانای دغه د انور خو چرته تل نه خو صرف مونږ نه پټ شوی دی قدرې پوهیږي مونږ ترې نه پټ شوی نو چې کله ور سره وریځو ملګری شي نو بیا مکمل اغرانا ختم شي نو یو د باران کې غمام د وریځ د داغې تیار او مع ظلمت الليل اوس مع ظلمت الليل کې طرز بدل کو دسی او نوې چې یو ظلمت تکاسب بل ظلمت غمام او بل ظلمت لیل بلکې مع ظلمت ولی اصل کې دا تیری چې دی دا مظروف دی او باران ورلده ظرف کو ها پیه پدې سیب او پدې باران کې تیری دی کنه نو چې دی کې څه دی نو د شپې دا تیاره خو په باران کې نه ده بلکې باران د شپې په تیاره کې دی نه پوهیږئ یاد مونږ کړل ظلمت الليل دا د مطر د پاره ظرف ظلمت الليل د مطر د پاره ظرف دی پوهیږئ دا سینا چې باران ظرف ته د څه لپاره ظلمت آیات نه هڅه معلومه شوله پیه په دې باران کې تیری په باران کې یو د دې ساس کو تیار ده بل د وریځې تیار ده بل د شپې نه په باران کې د شپې تیار نشته دی د شپې تیار خو ځان نه د باران د لپاره ظرف دی بیا د ظلمت الليل بګې د کم ځای نه راغی د شپې تذکره هم مخکې نوې گویا چې هغې کې تصریح په شپه راغلی ده اور حافظ صاحب خلق د ورځې بلې که د شپې کم اور چې ته د رڼا دپاره بلی نه د شپې بلې که د ورځې خلق د ورځې خو ستا دپاره د نور رڼا پوره ده که نه دویم وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ لفظ راضی کنه وَإِذَا نو أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ دا د ورځ د کشپه ده چې کله پې تیاره شي نو که اور مړ شي خو چې ورځې نه بیا تیاره کېږي نه خو رڼا یې رڼا وَجَعَلَهُ مَكَانًا لِلرَّعْدِ وَالْبَرْقِ حفیظ صاحب
دا باران مکانو ګرځاو د رعد او د برق دپاره لکه څنګه چې د دې ظلماتو دپاره مکان او ظرف وګرځاو او حال دا دی چې دا ګړزاو دا پړقا خو پیسې به باران کې نه دا خو په وریځ کې دا وریځ د یو بل نه تبیږي جو ګړستې راوځي او سترې نه راوځي پړقو خو به څه کې نه نو تا ته وایي سیب مکانو ګرځاو د رعد او د برق دپاره دا ځکه چې لانهما ځکه دا رعد او برق چې دی نه دا فی اعلاه دا د باران په هغه بره حصه کې نه بره حصه د باران وریځ ده نو د دې وریځې نه راوځي که نه چې راوځي نه دا د باران هغه یوه حصه یې کته ځمکه ده او بله حصه یې بره ومنحدره او دا په منحدر کې د منحدر معنی د کوم ځای نه چې دا باران په کته راکوزیږي او رارغړي او راتویږي موضع الانحدار وریځ شوله که نه متلبسین به چې د دواړو تعلق دی د چا سره باران سره پوهېږې مه خبره د رعد او د برق تعلق د چا سره راغی د رعد او د برق دواړه څه شولو متلبس شو د څه دپاره د چا سره به د باران سره څنګه تلبس یې راغی دا باران د دې ځای نه واله ځمکې نه واله تر هغه وریځې پورې ټول دا تار تلی دی نو دې ته باران وایي دا په بره ده دا ټول باران دی نه هغه اخري حصه چې کومه اعلی حصه ده او هغه منحدر دی اکه ځای نه راتویږي راوځي پوه شولې نو هغه ځای پورې تلبس او تعلق د رعد او د برق راغلی نه هغه باران دی خو صرف دی خوا باران تش دی بره په وریځ کې دننه دی پوهېږئ نه وإن أريد به الصحاب او که مراد د سیب نه نو بیا د هغې تیرې څه دي نه فظلماته صحمته یو د هغې توروالی دی وختي مو وي که نه څه دی توروالی دی وریځ توری که نه وتطبیقه او د هغې د یو بل د پاسه کېدل دي خلک وایي سم ګټان وریځ راغله یو بل د پاسه اما ظلمت الليل خو ازړه قصه ده نو د شپې تیاره ورسره نو څه شولې وارتفاعها بالظرف افیس د ظلمات رعد برق دی له رفع چا ورکړله نو تا ته وایي د دې دا ارتفاع دا مرفوعوالی چې دی نو دا د ظرف توجه نه فيه د ظرف ورله څه ورکړه رفع ظرف نه ورکړي خو د ظرف تعلقی د چا سره هغه ورکړي رفع پوهېږې او وفاقا څه مطلب اتفاقا څوک چې اعتماد شرط کی د هغې په نظم او څوک چې نه شرط کی بیا خواړو څه مسله نشته او دلته اعتماد راغلی علی موصوف په څه باندې صحیح موصوف دی که نه یا د دې مثال په شان د ملګرو ده داسې باران دی چې د اسمان نه یو داسې باران چې په هغې کې تیري ړځای نه اعتماد هم په موصوف راغلی کوم کسان چې اعتماد شرط کی چې ظرف فعل عمل کی چې مخکې اعتمادي پوهېږې دا ظرف له خو به سره وباسي اسم فاعل که راوباسي نه هغه هم اعتماد غواړي او چې کوم کسان اعتماد د شرط کی د هغې فنیس غواړو څه مسله نشته دی نو ظلمات ورعد تاسو پوه نه شولئ په خبره باندې او نو رفع بنا بر څه ده و ارتفاعها بظرف اتفاقا ما ته ګوره که رفع بنا بر ظرفیت نه لې بلکې بنا بر ابتدائیت اخلي فيه خبر مقدم او ظلمات رعد برق دا مبتدا ناغم څه ده صحیح ده پوهېږه خبره باندې هغه څه ده ولې صحیح ده ځکه ظلمات رعد برق دا مبتدا ده او نکره ده مبتدا چې کله نکره نه تقدیم د خبر په واجب دی چې هغې سره تخصیص راشي پوه نه شولې خو ما ته ګورئ که د ظرف ته وجې نه رفع وایو نه اتفاق څه مطلب چې څوک اعتماد شرط کی او څوک نه د ټولو په نسبت باندې ځکه اعتماد شته مو چې څوک نه شرط کی نه بیا خوړو څه مسله
رعد ویلی کیږي صوتن دا یو آواز دی یسمع من السحاب چې د وریځې نه اورېدلی کیږي آواز دی د وریځې نه اورېدلی کیږي بس مشهور دا ده چې د دې سبب څه دی د آواز ولې راوځي نو ان سببه استراب اجرام السحاب فسب د دې وریځو دا جرمونه نه دي دا جسمونه او دا حصے د وریځو د دې د یو بل سره استراب او ګډوډواله راځي ها یو بل سره حرکت استراب د ضرب نه دی پسه ضرب څه ته ویل کیږي وخلو ته کنه نو سو وریځ داسې دي او داسې دي د یو بل سره سره راځي جنگیدل راځي و استکاکها و او سبب څه دی استراب دی او استکاک دی دا کله اذا حدثها الريح چې کله او شړي دی لره الريح هوا الريح حدثها معنا ساقها او دا د حدنا ماخوذ د سوق الابل توایو او خان شړلها ونشله به خبره باندې څه مطلب چې کله په وریځ باندې هوا راشي سبه راشي نو یو حصہ د بل حصے سره او جنگيږي د دکې جنگېدو نه څه اواز سره نه راوځي کنه نو چې کله یو سیس د بل سیس سره ته ولګي او دا غینه کم تاسو خیال نه کړی په دې ځمکه باندې دا لرګي راکاږي یا کټ راکاږي نه یو आवाज کی کوونه کی بس د دوه سیزونو چې کوم استراب د یو بل سره جنگیدل راشي او جنگيږي او دا غینه کم نو د دې جنگیدل سره وی هوا راوالو چې کله دې طرف یو سو وریځ داسې بوز یو صداغه طرف را رواني یو بل سره او جنگي ادا ماخوذ د منل ارتعاد رعد ماخوذ د سنه دغه مسله ده چې د کوم فعل افیس مجرد مشهور ني او مزید سي نو به دا غینه سکی او واسي نه زکات او تاسو توایرات ماخوذ د سنه د ارتعاد دا مشهور ټکي او استاذ محشلی کلی چې اشاره بلفظ المشهور الى انه خلاف التحقيق تحقیقی خبره نه ده مشهوره والذي عليه التعويل او کومه خبره باندې چې اعتماد دی ناغه ما ورده فی الاحاديث الصحيحه چې ان الرعد ملك افیس دا فرشته ده ناراد څه ده ويسبح الرعد او برق چې ده پس مخراق من حديد دا یو گروز ده د اوسفنه او من نار یا د اور نه یا د نور اې د پلک پشان مضبوط شي نه یو مضبوط چامبک او یو مضبوط سیسخه مخراق معنا هغه اله چې خرق راولي معنا سیس کی شلی او جدا کی نو دا ورسره یضرب به الصحابه په دې باندې سوخي نو ماته ګورې چې وریځ لرا پری دی کنه نه خو صدا ولکه وبنه دا وریځ صدا نو بوله چې تیز داسې سیز را پری دی نه دینه بجلی پیدا کیږي تاسو چې دا دغه لیدلې مې دا بجلی ګری دا او بچ را بهيږي نو خو ډیر په تیزه را بهيږي هغه تیزه سره څه پیدا کیږي نو چې دا غړزو لرا پری دی دا خو صدا نو یا خو خودی په دې مخراق کې اور دی سره بګي یا پکې نور دی یا اوسفنه ده د دریو والو اثر دار چې په تیزه یو ډالر پرې دی یا د اوبوسید لنه څه پیدا کی نه پوهیږي نو چې بجلی پیدا کی نو تاسو وایي چې درانه د هغه رفتار تیز دی نړمبه پړق شي که خیالم کړی دي او پړق غوندو شي ها او بیا ورپسې आवाज نه هوا رفتار کم دی بیا نه आवाज یو ځای په لری ځای کې دی پلک را پری دی ګټه نه بیا اوچت کې او आवाज رستو راشي خلک ویل دا اوچت کو आवाज دی وی کو ها نو دا اوس راغې رستو ها نور आवाज مخ کې کړه هو را روانو ها استار سترګو خو سید مخامخ لیدلو کنه ګورې چې پوهیږي کنه هو ځان سره کول عبد الله ابن عباس رضی الله عنه منقول لچ الراد ملک يسوق الصحابه بالتسبيح وهو صوته دا آواز دا پکې بل خبره شو
وفي القرآن الكريم يسبح الرعد. بیا ستاسو محشی دام لیکلی چې دا قول چې حدیث مبارک کې دا سراغلی دا تمثیلات دی خپل خبره ته حقیقت ویل چې زمون دا خبره اسباب دا اس مثال ورکړی دی نو دا مسخ لکلام النبوه نعم لکا دار الله جایز دی چې تو وای چې اجرام علویه سور دی اجرام او هغه چې په پیدا کې کومې فرشتي په مقرر دي نو دا الله په حکم باندې غي تصرفات کې سکی نه ماته ګوره فرشتیم لګیا دي خو فرشتي چې گزار ورکی نه داغې نه استقاق راځي او استراب راځي کنه نه ماته ګوره کوم خلق چې صرف په عقل پسې روان دي ناغي هغه وجه غسته چې دا وازونه د سدي دا د وریځو خپل دي هيو بل را پریه دا او کوم خلق چې تش عقل پسې نه دي تللی او دی خو د شرع نه سدي خبر دي ناغي وای نه اصلي وجه دا چې دا فرشته دا او فرشته لګیا دا چل کی اولم يروا ان نسوق الماء الى الارض الجرز مونږ وبشرو نو بنا خو ورې شړی کنه فيسجي سحابا فيؤلف بينه دا ټول مدبرات فرشتي دي کنه نو څه مطلب هغه وجم کېدلی شي دا وجم کېدلی شي خو اصلي وجه دا حدیث مبارک تا ده چې دا د فرشتو تصرفات دي جو دا غینه گزاروم راوځي دا غینه فلقم راوځي دا ټول خبرې ترې نه راوځي برق ستوي ما یلما کم شي چې پیسه پړق کې من الصحابه د ورځنه ماخوذ ده دا برقش شيء بريقا وكلاهما مصدر برق او را دواړه سدي پیسه خو فل اصله اوس خو نمونه ګرځیدلې را څه ګرځیدلې د یو مخصوص پړق نوم ګرځي دا سنوم دی برق او را د یو مخصوص आवाज نوم ګرځیدلې چې من الصحاب دی خو اصل کې دا سدي مصادر دي ولذلك او د دې وجنه چې لا استاسو دې کې څه دي یجمعانی خلاص دغه ټیک ته لم یجمع دواړه څه دي شي جمع شي کني رستو وګوره من السوائق روان دی کنه نو سوائق جمع ده سائقتون نو انت جمع راغلی دلته خو بیا پکار دا چې رادم جمع راغلی ابر کومه ځکه تندرونه سړي خدا را د برق ته کنه نو چې هغه جمع شول اندام څه پکار ده نو ولذلك لم يجمع جمع شوی ځکه نه دي چې د مصدریت خبره پکې ده ها اصلا خصو اگر چې اوس نه دي مصادر نه دي اسماء دي يجعلون اصابعهم دي ګرځي خپل ګوتی فی اذانهم بخپلو وګونو کې ضمیر راځي د چاته اغزوی سیب اغزوی چې مونږ راستله او اغه اصحاب السیب ته ها الګ مخ کې خو د دې ضمیر مرجع مخ کې اے دا مونږ راويستو خو نور خوشته ده قران شریف کې هو او کسیب من السماء مونږ ضمیر راويستو خوشته ده ندی تا توای چې ضمیر اصحاب السیب تراجه ده او هو او دغه مرجع چې اصحاب دي یا زوی دي ان حذف لفظه اگر چې لفظ هو اقيم السيب مقامه سيب داغي دای څه ده نو مضاف حذف شوی دی مضاف الیه ده مضاف څه شوی دی قائم لكن معناه باقي معنی څه ده نو فيجوز جائز ده ايو اول عليه چې په معنی اعتماد شي معنی کې خوشتي کنه کمانا نه دا کې نه راو باسي په معنا کې نه د سره خبره جوړیږي نه الګ د څه چرته شوی دی وی کما اول حسن رضی الله عنه په قوله يسقون من ورد البريس عليهم يسقون من ورد البريس عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسله دیر آلگی او د شام د بادشاہانو سکی صفت کی یسقون کی ضمیرم دی تراجے دے ہاں پوئیگا بخبر بانی یسقون دیس کوی من پا هغا چا بانی
ورد البریسا چغی راتلو کی ستا بریس تا ورود ویلی کی ستا راتلو تا او بریس دادا یو نهر نم دے اسم خلیج و شعب من نهرن تاسو پوښولې چې کوم خلق بریس ترازی په دی باندې ندی پیس کوي علیهم یعنی نازلن علیهم نازلن پدا سے حال کی پدی ورود کی چې هغه د دې سي ملمانی او پدی باندې سکړي نزول کړي او دی پیسس کوي پیسه بردا دی پیسس کوي بردا پیس کوي ها نازلا علیهم مانا نازلا ضیفا لهم ها اپیس بردا پیس کوي ها نو دلتا اصل کی دے ما بردا دا بردا او بو پیس کی دا بردا او کم بردا یصفق بالرحیق السلسلی چغا میلاولی کیگی خلق کولی کیگی دا خالصو شراب خالصو رحیق رحیق ستوائی خالص شرابت اپی سے خبر زمون ټوله بدی ده کې ده ها دا بردا مضاف الیه دی او د دې مضاف ما ده څه او دا د من ورد البریس د پاره مفعول ثانی دی ها ځکه سقي دوه مفعول واړي کنه دیس کوي پچا باندې او سپیس کوي نو چې کوم خلق بریس ته بدی باندې ملمانه راشي نه پاغي باندې سکوي سپیس کوي ما بردا د بردا او بپیس کوي د بردا اوس راشه داسې او بپیس کوي یصفق بالرحیق السلسله نو پیسه یصفقو کی ضمیر چې بردا ته راځي کین تو صفقو فکار دی ځکه بردا مؤنث ده الف مکسوره ده بګې نسب کاو او دلته سره راوړي یصفق مذکر راوړي دی صيغه او هو ضمیر راځي کړي دای ما ته راځي کړي دی هغه ما لفظ مضاف هغه شتینه حذف ته او په معنا کې شته نه اعتماد په شوی دی د یصفق ضمیر اک ما ته څه شوی نه پوهیږي به خبره خپل ورتوای حيث ذکر الضمیر دلته ضمیر سره راوړل یصفق راوړل فکر حسن لاندې لیکلي ولو راعى حال اللفظ القائم مقامه لأنس الضمير له ضمير مؤنث فقال لأن المعنى ما أبردا معنى سده بردا وبها والجملة استئناف دا جمله مستأنفه فكأنه لما ذكر گویا چې کله الله تعالی تذکرہ وکړه لما دا هغه سو یوزن بالشده چې هغه خبر د سور کی والهول او د مصیبت ور کی ها د دې مثال پشان د ملګرو د داسې باران دی چې تیری دی اګړزا د پړقا د پویلې نو دا د هول او د شدت خبره اوشولې نو دې کې یو سوال راغی چې قیل فکیف حالهم ملک د دې په کې څه حال له ما مثلی سره د دې حالاتو نه چې د اګړزا د پړقا نف اجیب بها دې سره څور کړل چې دې سجل کې هو یجالون اصابع وانما اطلق الاصابع موضع الانامل ټول غوته بغوت کې ناراضي د غوته سر سره وکړه نو انما اطلق الاصابع اصابع ذکر کړه موضع او للمبالغه دا څه ده پاره او تاسو محشلی کلی مبالغه من وجوهن ده په مختلفو یو کیسه د جعل نسبت کړي د کل اصابع په یوه خبره باندې ټول غوته ته کړي دي او دلته تینا مراد انامل دي صرف ښه نه پیسه دسی مبالغه کی چې دی د غوتو سرونه نه نواسي خود دسی نه نواسي کنه چې ته په جوړه غوته نه نواسه نو تعبیر ترې نه پروغي نه پوهیږي په خبره بل اے خلق یو غوته نه نواسي په وخت ټولې غوته خونه نه نواسي نو دی دغه ټیم کې دومره مبالغه په ادخال کې کی چې ټولې غوته وګي نو ما ته په وخت کې ټولې غوته دي او یو غوته وګي ځکه دویم ابهام په اصابع کې راغله ها سره راغله
ابهام څنګه راغلی دی؟ ای ګوتې دي نه کومه ګوته دي د دې نه خو یو محموده ګوته مراد ده ځکه ټولې ګوتې خو او هغه صوابه ده څه ده نو ګویا چې دي د انتهایی یری د وجې نه لګیا دي یو ګوتم ته ورته نه ده معلومه بس هغه ګوته چې وکې ورننوتله تاسو پوه شولې بین السوایق بس